ډېر محترمو او عزتمندو مشرانو، همزولو او کشرانو وروڼو، د الله د بندګۍ زموږ چې کومه ډیوټي ده نو هغه ډیوټي خو موږ ونه کړه. یعنې د الله تبارک وتعالی عبادت، د هغه اطاعت او د هغه د رسول صلی الله علیه و آله وسلم په طریقه باندې ژوند تېرول، دې ته هم تیار نه شو. موږ هر څه جوړ شو، د دنیا د دولت ګټلو ماهرین، بزنسمینان، ډاکټران، انجینران وغیره وغیره، لیکن مونږ که جوړ نشو نو هغه بندگان جوړ نشو، د الله بندګۍ ته مونږ تیار نشو. او د اسلام او د ایمان د دعوی سره چې موږ د ایمان دعوا لرو، د دې دعوی باوجود مونږ ټول کارونه د کفر کوو او دا وایو چې په مسلمان خو عذاب نه راځي. دا واقع د الله یو قانون دی، قاعده ده چې په مسلمانانو باندې الله عذاب نه رالیږي، تنبیحات رالیږي چې دوی د خپل لار نه لږه خوا شوي، لږ غلطي کوي، لاره یې بدله کړې ده یا یې غلطه کړې ده، نو تنبیه چې وشي دی فوراً برابر شي، واپس خپلې لارې ته راشي. کله کله سړی اوده شوی ډرایوینګ کوي، اوده شوی دې کې په لاره کې چېرته بریکر راشي، یو درز چې وخوري نو د نقصان ورته لږ ډېر ونه شي، لږ وشي خو ریښ شي، بس فوراً زر بیرته خپل لاین برابر کړي. په مسلمان باندې بیماری تکلیفونه دا د ازمایش دپاره وي چې د سم شي او د ده په ذریعه باندې نور هم سم شي. نو کله کله الله په یو طرف کې د دنیا داسې یو تنبیه ونې مسلط کی، یو قهر او د غضب یو ګونه متوجه شي د دې دپاره چې دا نور ټول خلک سم شي. او کم څوک چې په تنبیحاتو باندې سم نشي نو دا الله سنت دا دی چې بیا په هغوی باندې عذاب رالیږي. مونږ ټول اعمال او کارونه چې څومره دي دا د کفر خوښو. نن په دنیا کې تاسو ته پته ده چې په دنیا کې مقام او مرتبه د چا ده؟ په دې دنیا کې د دنیا والو په نسبت باندې محترم سړی څوک ګڼلی کېږي چې هغه سوشل میډیا ته مخامخ شي یا کم چینل انکر ته مخامخ شي او په اسلام باندې ښه تنقید وکړي، دا الله دین ښه وغندي او مذمت یې وکړي، او د جومات او د مدرسې ښه بد ووایي. علما طالبان دا د دین پہچان دی که نه، دی په هغې باندې ښه سم تنقید وکړي او په هغې باندې داسې ردونه وکړي دا ټول غلط دي او ځان ته ټیک ووایي. او چې تقریر کوي نو د دې نه بغیر تقریر مکمل نشي. علما ټول په غلطه دي، علما نه پوهېږي. ته چې علما نه پوهېږي نو ته پوهېږي. د دین نه بالکل بې خبره یو کورا او بالکل جاهل، لیکن په علماء دین باندې تنقید وکړي او علما بالکل رد کړي، دا په هېڅ نه پوهېږي. دین دغه نه دی چې علما یې بیانوي. نو ته راته دا ووایه چې دین خو قرآن و سنت بیان کړی دی او په قرآن و سنت باندې عالم دین پوهېږي. ته که ډاکټري که پی ایچ ډي که بل څه شی، نو ته په هغه مضمون پوهېږي چې په کوم کتاب مهارت حاصل کړی دی. یو سړی چې ایم بی بی ایس وکړي او بیا سی پی ایس او ایم سی پی ایس وکړي، سپیشلایزیشن وکړي، پروفیسر جوړ شي په میډیکل ساینس کې، نو دی د ده خبره په میډیکل کې چلیږي که نه؟ اوس دی چې ډاکټر دی نو دی تبصره کوي او خبرې کوي، د دین په باره کې چې هغې نه دی زده کړی، لیکن دی خو ډاکټر دی که نه؟ نو نن په معاشره کې قدر د هغه سړي دی، د هغه انسان، د هغه سړي او د هغه ښځې چې کوم د دین په خلاف خبره کوي او د دین او د دیندارو مذمت کوي
د دینی ادارو او د مدرسې او د جماعت او د عالم او د طالب بد وی نو هغه ته نن په دنیا کې لوی مقام ملاویږي. نو څه خلک د دې ارزان شهرت دپاره لګیا دي سوشل میډیا م استعمالوي، دیندار خلکو باندې تنقیدونه وکوي، په اسلام باندې ردونه وکوي چې د عالم کفر سره قدر پیدا شي، تنخواه دله مقرر کړي، بیا تنخواه مقرر شي. دا هغه د دنیا قدرمن خلک دی. نن د دین والا خلک، اسلام والا او ایمان والا خلک د هغې مقام نشته. نو دا به اوس پته لګي امتحان دی چې څوک خپل دین او ایمان د دنیا د دې لږ غونې شهرت دپاره پرېږدي او که نه پاس کېږي نه یې پرېږدي. هم په دې حالاتو کې چې څوک په خپل دین کلک او ټینګ پاتې شو، کامیاب دغه سړی دی، دغه ښځه ده، یعنې دغه انسان دی. او زمونږ حالت داسې راغلی دی که نه، یو زمانه وه د قرآن کریم یو مقام و قدر و، دې کشرانو ته پته نشته. کشران د میوزک په گونج کې رالوی شو، یعنې زمونږ نوی نسل په داسې حالت کې رالوی شو چې دوی قرآن وانه اورېده. ډېر کمې کورنۍ به داسې چې هغې خپل هغه زوړ پوزیشن به حال ساتلی دی، په کورونو کې قرآن لوستی کېږي. یو زمانه وه د مشرانو ته به ښه یاد وي چې څوک به د سهار مانځه نه اوته کور ته به تلو او یا د مازدیګر د مانځه نه پس د کورونو نه به د قرآن اوازونه راتله. زنانه به هم ناستې وې، نارینه به هم ناست وو، واړه بچي بچیانې، دې ټولو به د قرآن تلاوت کو، قرآن به زده کو. زنانه به لګیا وه، ماشومان به راجمع کړي وو، هغوی ته به سبق وی سحر مازدیګر. نن کورونه خلاصه کې د جوماتونو نه هم د میوزک گونج را روان دی، په مانځه کې هم ټنګ ټکور شروع شي. او زمونږ نوی نسل چې رالوی شو، بچي رالوی شو، نو هغه د میوزک سره رالوی شو. چې په کور کې بچي قلارو نو میوزک ورته لګو، فیسبوک او یوټیوب او کارټونان او سیسټم څومره چې څه دی نو ټول میوزک ټنګ ټکور. نو زمونږ نوی نسل د ټنګ ټکور سره او د ډول باجو سره رالوی شو. او بیا مونږ وایو په مونږ باندې وباګانې ولې مسلط دي، مونږ باندې وبا ولې راځي، مونږ خو ډېر ښه خلک یو، په مسلمانانو خو عذاب نه راځي، دا په مونږ باندې بیا ولې دی؟ د شعیب علیہ السلام قوم په ناپ و تول کې کمی کو، الله پې عذاب راولېږه. پیغمبر راغی ورته شعیب علیہ السلام د الله دین طرف ته راوبلل او دا دعوت ورکو ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، د خلکو په حقونو کې کمی مه کوئ او ناپ و طول پوره کوئ. ولا تعصوا فی الارض مفسدین، په ځمکه کې فساد کوونکي مه جوړېږئ. یعنی کله چې د بل په حقونو کې کمی کول شروع شي نو فساد راځي په ځمکه کې، ورانی راځي که نه. بیا ته زما حق کمی زه ستا کموم، زما ستا جوړه خو نشي راتلی که نه. په معاملاتو کې نن سبا کاروباریان د یو بل سره وران دي او ټول خلک په دې نتیجه رسېدلی دی چې کاروبار کې به څوک شریکې نه، خپل ورور خو به وایي بلکل نه شریکې، خورایه او راره خو به بلکل نه شریکې. دا لوی مسله جوړېږي، فساد جوړېږي وایي. او بل هم کوشش کوه چې ځان له یوازې کاروبار وکړي. دا یوازې والی ولې راغی؟ دا خو چې کله شریکان را جمع شي 2 3 4 نو کاروبار خو بیا ښه چلېږي که نه، پیسه ډېروي، دماغ ډېر شي. یو دماغ او 15 دماغ چې استعمالیږي په هغې کار کې هم برکت وي او دغه ټول د رزق کې اضافه هم کېږي او کاروبار هم غټ کېږي. لیکن دی وایي نه ځان له یوازې. ولې؟ مونږ یو بل ته غله شو، مونږ د یو بل حق وهل شروع کړه، مونږ یو بل له دیکه ورکول شروع کړه او د خلکو د مالونو د هړپ کولو ارادې مو وکړې نو فساد راغی. نو شعیب علیہ السلام خپل قوم ته وی چې د خلکو په حقونو کې کمی مه کوئ نو فساد به نه وي. دا دوه خبرې، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعصوا فی الارض مفسدین. دا یو عمل او دا بلې نتیجه. که تاسو حقونه کمول شروع کړه په ځمکه کې به فساد شروع کیږي. هغې ونه منله
وی دا زمونږ دنیا ده، زمونږ د دنیا سره ستاسو کار دی. د عبادت خبرې کوه، لکه موږ وایو د مونځ او اودس خبرې کوه، نو ستا زمونږ د دنیا سره څه کار دی؟ نه هغه چې نه دنیا خو د دین حصه ده. نن سبا خلک وایي د مولوي صاحب د سیاست سره څه کار دی؟ سیاست خو د دین حصه ده، خو تا دروغو ته سیاست ویلی ځکه ته ویل، د مولا د هغې سره واقعي کار نشته. لیکن اصل سیاست خو هم هغه دی چې قرآن و سنت بیان کړی، د الله پیغمبر حکومت کړی، د مدینې ریاست چا جوړ کړی نو سیاست نه و. دا وی ځکه شعیب علیہ السلام ته وی چې دې سره ستا څه کار دی؟ زمونږ په دنیا کې ستا څه کار؟ او شعیب علیہ السلام به مونځ کوو نو ورته وی دا ستا مونځ تا ته دا حکم کوي چې ته مونږ ته وایې چې دا په دنیا کې حلال او حرام و دا مونږ ته تخې. قوم خبره ونه منله، د الله عذاب راغی پې. په ناپوتول کې کمی کوو، نو چې کوم مؤمنان و هغوی دا کار نه کوو، ځکه الله هغه بچ کړل. د لوط علیہ السلام په قوم عذاب راغلی دی، څه چلې کوو؟ هم جنس پرستی. او نن هم هغه عمل مسلمانان کوي. هغه وخت کې خو عذاب په هغې ذکر هله کافرانو که نو دا کار یې کوو. اوس ته وایې چې مسلمان هغه کار شروع کړي چې کوم کافر کوو، په ناپتول کې کمی مسلمان کوي. عمل قوم لوط دا مسلمان شروع کی، او د شرک او د کفر ټول کارونه مسلمان شروع کی، او بیا به موږ باندې عذاب نه راځي. موږ خو ډېر ښه خلک یو، وباګانې به نه راځي په موږ باندې، په موږ نه دي په کار. او بیا چې کله وباګانې راشي، د 2020 کال تیر شو که نه، خلک څه وایي؟ دا ډېر منحوس کال و، وایي که نه؟ منحوس کال تیر شو، وباګانې پکې رالې، پلانی مصیبت پکې راغی، پلانی پکې راغی. کال یوم منحوس نه دی. دا دومره خطرناکه خبره ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، حدیث قدسی دی. حدیث قدسی هغې حدیث ته وایي چې په کم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل رب نه روایت وکړي. فرمایي چې الله فرمایي چې یسبنی ابن آدم، بنی آدم ما ته کنزل کوي. دا بنی آدم ما ته کنزل کوي. دا ولې؟ دا ځکه دی زمانې ته کنزل کوي، د زمانې ته بد وایي، زمانه خرابه ده. الله فرمایي وانا الدهر وانا الدهر، زمانه خو زه یم، اقلب اللیل والنهار، ورځ او شپه زه بدلوم را بدلوم، زمانه خو زه یم. نو دی ما ته کنزل کوي. او نحوست چړته یي، کال منحوس نه و، ته منحوس وې. کله کله دی وایي ورځې منحوسې دي. دا ورځ منحوسه ورځ ده، سپیره ورځ ده. منحوس سپیره، وایي سپیره ورځ ده. نو ته وایې چې ورځ سپیره وه، ځکه تا ته نقصان وشو، تا کره بیماري راله. نو کم څوک چې په دې ورځ کې د بیمارۍ نه جوړ شوی دی، هغه دپاره خو سپیره نه وه که نه؟ یو چا کره غم راغی، څوک مړ شو، وایي ورځ سپیره وه. نو د چا کره چې نن ښادي ده، واده دی وکړه. یو چا تاوان کړی دی په کاروبار کې، ګټه ونه کړه، تاوان یې وکړو، نو وایي ورځ سپیره وه. نو بل چې ګټه کړې ده، نو که ورځ سپیره وې، په ټولو خلکو به غم وې، په ټولو خلکو به تاوان وې، په ټولو به مصیبتونه وې. ورځ سپیره نه ده، سپیره انسان په خپله دی. قرآن کریم فرمایي ستاسو سپیروالی، ستاسو نحوست، دا ټول ستاسو په خپلو سټونو کې دی. په خپله غلط کار وکړي، په خپله نالایقي وکړي، په خپله ګناهونه وکړي، د عذاب مستحق جوړ شي. نو وایي ورځ سپیره وه، کال سپیره و، هېڅ سپیروالی په ورځو کې نشته. دا ټولې ورځې د الله ورځې دي، او دا ورځې محترمې ورځې دي. دا زمانه الله فرمایي زه زمانه یم، وانا الدهر. نو الله ته کنزل مه کوئ، زمانې ته بد مه وایئ. نو زمانه بده وه، وایي سپیره وه، مصیبتونه راله، غمونه راله. په کار ده چې د دې په آخر کې تا جړلی وی، سر دې په سجده یې ښودی وی، نو بېګا ټیک په 12 بجې
زمونږ ځوانانو څه چل کړی دی هلکانو جنکو پته نه ده نیو ایئر نایټ مناو کړی دی بنګړې اچولي دي ډول باجي غږولي دي دې ته قوم وایې د عقلمند قوم دی دا کوم قوم چې د کرکټ د میچ د مخکې په نفلونو پراته یو چې میچ وګټي نو بیا ډول کتاب پر رقص کوي دې ته قوم وایي دې ته پوه خلک وایي نو زمانه منحوسه نه ده نحوست په انسانانو کې دی نو زمانې ته نسبت مه کوه خپل ځان ته وګوره تاسو کړي دي دا ټول نحوست په خپله تا سره دی د نحوست کارونه مه کوه نو ورځ بدله نه منحوسه کېږي غلط کارونه د نافرمانۍ او د سرکشۍ کارونه مه کوه دا زموږ دا چې کوم رسم دی که نه پلانی منحوس دی پلانی منحوس دا د هندوانو رسم دی یو سړي ته دی منحوس وایي دا سړی پلانی منحوس دی سار د کوره راووته په هغې نظر پرېوته بس پلاني باندې نظر پرېوته زما ټوله ورځ خرابه شوه هغه کې ورځ تا خپله ستا د نالایقۍ د وجې نه خرابه ده پخوا زمانه کې به د زنانو د چینو نه اوبه راوړې په کورونو کې دا پایپونه وغیره دا سیسټم نه و یو طرف به منګی تش په سر باندې وړل بل طرف به ډک راوړو دی به د کوره راووته نو تش منګی به یې ولیده یا به یې تش لیده یا به یې ډک لیده که تش منګی ولیده بس زما ورځ خرابه ده وایي تش منګی مې ولیده او کله کله مرغۍ نارې ووهي توراڼه کې نارې ووهلې کارغه نارې ووهلې څه چل وشو بس زما ورځ خرابه شوه نحوست راغی زه نن هېڅ کار نه کومه دا دی په خپله منحوس دی چې کار ته نن جوړ نه دی نو ورځ دی کارغه ته نسبت کوي او پلانې په دې لاره تېرېږي زما دې کور ته ګوري زما کور سپیره کېږي د نظر پې لګي نو د کور په دروازه باندې د غوښانو څخه سپیاکه وتړي لیدلی هم د سپیاکه تړلي او د خپل ګاډي شاته څخه سپلی او څخه چپل وتړي ښایسته ګاډی اخیستی دی څخه چپل وتړي دا چې په دې باندې د پلاني نظر ونه لګي او کور جوړ کړي د کور د دروازې په سر باندې د غوایي ښکر بره وتړي چې دا غوایي ښکاري نو دا څه دی د غوایي ښکر د دې دلیل دی دننه غوایان ولاړ دي که نه زه ورته اکثر وایم چې دومره د نحوست نه یریږي نو دا هر څه خو ستا سره دي که نه ته د نظره نشم دا سپیاکه خپلې غاړې ته واچوه دا سر د غوایي ښکر په دې خپل سر باندې د پاسه وتړه چې ستا نظر ونه لګي که نه دا د هندوانو هغه رسمونه دي هغه وهمونه دي دې ته قرآن کریم جبت او طاغوت ویلی دی د دې نه ځان بچ کوي د دې نه ځان بچ کوي په الله باندې یقین وساتئ او د خپل نالایقۍ نسبت ورځو ته مه کوئ ورځې شپې کلونه دا منحوس نه دي منحوس هغه څوک دی چې د منحوسیت او د نحوست کارونه یې وکړه الله تبارک وتعالی دې مونږ ټولو له د خپل عبادت په صحیح طریقه باندې توفیق راکړي اقول قولي هذا